حیم سراجی والا سبق نمبر د نن سره 37 فصل فی الصنف الثالث حضرت مصنف رحمه الله دی زنا د رشتہ دار ولا ذوی الارحام ولا دریم صنف چې و ماغه د تخای صنف ثالث نه چوک مراد دی لکه د خویاندو او د ایوریرو ولا سکوم اولاد دا یا د خرزو ولا کوم اولاد د ماغو تیل شي دیغه متعلق سم مسائل دی دلته کې تمغه خای وی چې الحكم فيهم د دو متعلق کوم حکم د کل حکم فی الصنف الاول اول سم کې کوم حکم وکنه د میراث تقسیم ول مغه د اول سم نه چوک مرادو دی لونو او د الماسای ولا اولاد ماغو کې مو کوم مسلی خېلی د شته د مسلې پورې رو خرزو مرزو کې چلیږي اعنی مقصد می دادا اولاهم بالمیراث میراث کې اولا کس باغ سوګي اقربهم الى المیت چې مړی ته ډیر نږدې وي ماغه ته میراث ورکولای شي وین استو فی القرب کبه پر رشتہ داري کې ډیر نږدې دی یو شان دي برابر دي سره بیا څوک میراث جوړي میراث بچاته ورکي فولد العصبه اولى من ذوي الارحام به چې کوم بچای دي تا خپل عصبي ول جوړيږي اغه د رشتہ دارونه به بهتر ده څنګه لکه ګوره ک بنت ابن الاخ لکه دی ورور لور خرزش وغان اوريرا شو د موچه د اوريرا متویل نږدې ورور په واجب نه ورور دی معصبه جوړيږي وابن بنت الاخت یو مسرد شده یو مسره خرزه ده وریرا ده بل مسرد شده خرایه ده خوریه ده دیتا مشکو دی چې کلاهم لابن و امن دوړه د پلار مور طرف دی ول ابن صرف پلار طرف دی او حدیم لابن و امن یو پکې د مور او پلار طرف دی ول اخر لابن بل صرف د پلار طرف ده نو مال بچاته ورکو المال كله لبنت ابن الاخ مال بټول وریری ته ملګي ویلې ذکلی انها ولد العصبه ادي عصبه بچی د کنه ورودي سړی عصبای او خورڅ د سړی نه شي لري وی کنه بیا خرایش یا بیا لګ لري درجه کې ولو کان لام کبد مور طرف وا المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين عند ابي يوسف رحمه الله باعتبار الابدان بیا د امام یوسف په نسبت باندې بدا کو چې مذکر ته دوی هي خځ ته بیوای سور کول شي ابدانو په اعتبار سره وعند محمد رحمه الله المال بينهما انصافا باعتبار الاصول امام محمد سید دواړو کې په مال تقسیمې نیم په نیمه باندې د اصول اعتبار وکي کوي کوم وخت کې مون قاعده بیان کړي اصول په اعتبار سره به هذه صورت په دې شکل کې قاعده ته وګورئ تلکل د میت ور کړ دا بطن اول بطن ثانی بطن ثالث دلته کې وګور لون دي لور لیکل د بنت ابن اخ پاسې لیکل دا کسي کنه د مور طرف چې د لور د مور را جوړيږي او بل شد لاندې ابن لیکل به بنت کله به الاخت له ام لیکل دا د مو خوري جوړيږي خدي مور طرف سیمو کوما خور سوا دماغینه دا شوا دا فلور کې وسره نو شریک د سیټیم کې به حصہ چې کله تقسیمای کنه طریقہ بدا جوړي چې مسله دي 3 نه جوړ کړله امام یوسف رحمت الله علیه په نسبت 3 نه جوړه کې امام احمد رحمت الله په نسبت 2 مسله جوړه کې وګوره عند ابي یوسف لیکل ایک ور کړه لور ته کسي کنه عند ابي يوسف زویتا دوا ور کړی دی وکذالک عند محمد 3 مسله جوړ شي دا وګور اخر کې به ته یک ور کړه ده خامخت یی و ان استو فی القرب کبدا پرشتي دره کې نګدي وسړی ته وليس فيهم ولد عصبه فکې دا عصبه بچای نو او کان كلهم اولاد العصبات یټول دی عصبه او اولادو او کان بعض اولاد العصبات و بعض اولاد اصحاب الفرائض یا زنه پکې د عصباتو بچیو زنه پکې د ذوی الفرض د ذو سهم بچیو بیا څه کې په ابو یوسف رحمه الله يعتبر الاقوى امام ابو یوسف سیبه چې کوم پکې رشتي کې مضبوط وي تا ډیر نګدي وي ماغه ته میراث ورکای لکه یو ورور د مور فلور دوړ طرفه ده دا به د غرور نه بیا خوي درجه کې کنه صرف پلار طرفه دي دا او بل د پلار طرف بل د مور طرفه د پلار طرفه له مضبوط وي تینا ومحمد رحمه الله يقسم المال على الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول امام محمد سي چې د غورونو خيان د بني د کم مال چې تقسیمای يقسم المال يلشي چې کوم مال تقسیمول شي نه دی فروغ ولا عادت ته وګوري او په اصول کې به جهات ته ګوري صدا دي کوم طرف نه دا بچای سړی ته نږدې کیږي یو طرف نه وګوري خورځ جوړيږي ترور جوړيږي بل طرف نه ترور جوړيږي بل طرف نه چې جوړيږي مختصر رشته ته سوچ وکي نه جهات ته وګوري فما اصواب كل فريق هر هغه چې هر فریق ته ورسیږي د غسولنا يقسم بين فروعهم
کما فی الصنف الاول اول صنف کې چې مو تقسیم کړی به دو بچی مانځ کې دا تقسیم شي. مثال ګوره کما اذا ترک ثلاثه بنات اخوه متفرقین، مثلا دی ورونو خیان دی ورونو شدي لونی دی ته بچنل شي ورېرونه ال شي کنه ورېری پر یخي دی خو بداله در کو ثلاثه بنین درور کې شدي زمانی دی و ثلاثه بنات یا خوات متفرقات همدا شعر کې درې شدي خورزی دی زنا اعیانیه دی زنا علتیه دی زنا خریفیه دی به هذه صورت په دې شکل کې اوسو غره پوسه ته در کړه د مثال مې تیر کړه د مې کا سوال وګوره اخ دریوري اخ لیکل مسله کې به ته لیکل اخت دریوري اوله کې اکثر لیکل دی ابن و ام کنه یورور د مور پلور طرفه ده بل د اخ له اب صرف پلور طرفه ده بل اخ له ام صرف مور طرفه خوران ده اخت له اب و ام د دې دوړو طرفه خور ده اخت له اب صرف پلور طرفه نه اخت له اب اخت له ام صرف مور طرفه دي کې مضبوطی رشتې دي شو دي سمور پلور دوړو طرفه دي مسله دي چار نه جوړه شوله مختبه تین تسخیخ دی انونه کیږي مخته ګوره وتا کسه بیا داغو کی کومي خیان دي کنه دي داغو کومي لونی دي نیموشه جوړیږي ورېری خورزي جوړیږي کنه اخ لون دي بنت لیکل کسه کنه دوی موريري جوړیږي بنت اخ ایوا ورېرو ته هغه د هغه ورور نه پیدا شي ده چا دي پلور او مور طرفه دواړه خدا ورېرا د مضبوطه شو کنه بل د هغه ورېرا ده ته ساغه دي تو اغ غرور نه واڅ صرف پلور کې دا غرور تو سره شریکو دورې را لکه کمزوري شو غنه بل تو اغ اورې را جوړېدله دی اغ غرور دوا ساغه دي تو صرف مور کې د سره شریکو خو غره وریا مضبوطی کنه څنګه ورونو کې رښتینده شي ته خور کې وګوره خورزی دي اخت لیکل لون دي سره ابن بنت لیکل ابن بنت خوريه خورزه زنه د سیساغه خور ترا پیسه تو مور پلور کې د سره شریکی زنه صرف پلور کې زنه صرف مور کې نو خورایونه او خورزیم چی شي زنه مضبوطی زنه کمزوری رشته کې اوس کسه عند ابي يوسف رحمه الله يقسم كل المال بين فروع بني الاعيان دا ټول مال به تقسیم کړل شي په هغه اولادونو کې بني الاعيان چې تا ته مور او پلار دواړو طرف دي عيني وتل شي عيني منه پلار او مور دواړو طرف ثم بين فروع بني العلات به هغه کې تقسیم صرف پلار کې د سره شریک علات منه پلاری ثم بین فروع بني الاخياف به هغه مانس کې تقسیمای چې د مور طرف نه دي ته اخیاف یل شي للذکر مثل حظ الانثيين نر تدوی حصي خجته یو حصہ اربعا سالور حصي پکې جوړ کې به اعتبار لفظانه د دې موسوسه خبره شوله وعند محمد رحمه الله يقسم ثلث المال امام محمد سیبی چې د مال ول درې حساب تقسیم کې کنه بین فروع بني الاخياف دی اغو اولادونو مانس کې چې دی مور طرفه دی سړی ته خو علی السویه برابر امام محمد سے په مذهب کې دی مور طرف نه کومې رشتي سړی ته ملایږي لکه خورایی دی خورزی دی خورایونه دی دو مانس کې کله ته مول تقسیمای دا به برابر کې تاسو نه سنر ته ډبل خځې ته سنگل نه ټولو ته سنگل یا ډبل اصلا سندرې حساب جوړ کړي استواء اصول په القسمه ځکه چې د دوله اصول په تقسیم کې برابري والباقي بقایا به تقسیم کې د دوا اصول سپوت شي د سره بین فروع بني الاعيان اغه اولادونو مانس کې چې د پلار او مور دواړو طرفه انصاف نیم پنیمه الاعتبار عدد الفروع په الاصول چې په اصول کې د فروع ولا عدد اعتبار شوی نسبه لبنت الاخ نیمه حساب ور کې چوتا ورېریتا نصیب بها پلور حساب راکینش والنصف الاخر د نیم بقایا نیم د جواب ور کې بین ولدیل اخت دی خور ولا اولاد مانس کې لذکر مثل حظ الانثيين باعتبار لودان نر تدويسي خزي توایسا وتصح من تسعه د مساله دی انون سيږي خمخته یو بل مسله خي ولو ترک ثلاثه بنات بني اخوه متفرقين کيو سړای دا اغه درې خورزي پوت شولي خو دی بدل وريري پوت شي دی بدل ورونو نه دي ثلاث بنات بني اخوه دی اغونه پوت شي لکه وريري دي اغو اولاد ده بیا دې سوره په دې صورت کې کسه مصرف وسله کله الاخ لاب و ام الاخ لاب الاخ لام درې ورونه دي کنه رشتي کې بدل دی بیا وسله کله ابن لیکل کسي کنه بیا بنت تاری ولوندي دي کې ایوا وريراتو جوړيږي نه دي ویاره ولا لور د جوړيږي ویاره لور بنت ابن الاخ ایوا د ویاره لور جوړيږي خاغ ویاره لور
سمور فلور کې تو سره شریک و هغه ویاره ده بل صرف د پلور طرف نه ای ویاره لور و د سره بل د صرف مور طرف نه ویاره لور و دي کې به دا مول چو تایر کې وسنده خبره خي المال كله لبنت ابن الاخ لاب و ام بالاتفاق طول مول بدغه اول جل کې تایر کې لانها ولد العصبه دو دي عصبه لور ده ولها ايضا قوه القرابه دي قرابت ولا رشتہ مضبوطه ده زکه دي ټول مول ور کولې شي